أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. دا سورة مائدة آيات نمبر 41. د دې ځای څخه بیا څلورم باب شروع کیږي او تقریبا تر ډیره حده پورې د اهل کتابو او منافقانو په ارتباط یادونه کوي. د آیات د مخکې آیاتو سره مناسبت دا دی چې په مخکې آیاتونو کې او د هغه نه مخکې آیاتو کې د اهل کتابو په ارتباط څه احکام راغله. په مابین کې بیا یو څه د مؤمنانو د لپاره احکام بیان شول. اوس بیرته د کلام ورخ اهل کتابو ته اوړي. په مدینه منوره کې درې قسم خلک اوسېدله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت وروسته څلور قسمه سوه. یوه خو د یهودانو ډله او یوه د نصاراو اهل کتابو عیسویانو. یو څه مشرکان هم په هغه زمانه کې وو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت وروسته چې هلته الله تعالی مسلمانانو ته قوت ورکړي نو مسلمانان په قوت کې سو. یهودانو کې یو بل ډله چې په اصل کې یهودانو ظاهرا ځانونه په مسلمانانو باندې شودل، دا منافقان هم پیدا سو. نو را روانو آیاتونو کې شتر ډیره پوری الله سبحانه و تعالی دغه منافقانو، یهودانو او نصاراو د خبيث او بدو صفاتو یادونه کوي. را روان آیاتو کې چې دا یو څلويشت او دو څلويشت او درو څلويشت وژده آیاتونه پدې کې هم پدې ارتباط خبر راځي. د آیاتو څخه کې د دې آیاتو شان نزول ضروری دی تر څو چې د آیاتونو ترجمه بیا شسمه د سړي په ذهن کې راشي. امام بغوی رحمت الله علیه او امام احمد رحمت الله علیه تفصیلا د دې آیاتونو شان نزول را نقل کړي او امام ابو داود رحمه الله د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه مختصرا را نقل کړي. د دې آیاتونو شان نزول دادي چې په مدینه منوره کې د یهودانو دوی قبیله د مدینه د شار سلج د باندې چې هغه ته دوی عوالی مدینه وای. په عوالی مدینه کې آباد وي. یو بنو نذیر نومېدل او بل بنو قریظه نومېدل. بنو نذیر دا د مال او جائیداد او افراد په اعتبار ډیر و او بنو قریظه دا بیا لږ. نو د هجرت نمخ کې پیغمبر علیه السلام ته هجرت ورکړیو. دوی خپل تر مابین یو پر بل باندې شدید مظالم او ظلم کوي او د الله عزوجل د دې پیغمبر د بعثت نمخ کې خو په عالم کې دا ظلم یو عام طبيعت ګرځیدلی چې هر کله به بس عزتمن هغه به د مظلوم سړي څخه باوقار او با عزت بلل کېدی، هغه به بس مراعات بو سره کېدی او د دې مظلوم سره بیا مراعات ودانو. نو په هغه ترتیب باندې د بنو نذیر د بنو قریظه سره یو معاهده درلود. بنو نذیر چون کې د مال جایداد او افراد په اعتبار ډیر و او بنو قریظه لږ و او دواړه د یهودانو ډلې وې. نو د بنو نذیر په پردې بنو قریظه و باندې ظلمونه کول. نو د دې ظلم په آخر کې داسې یو معاهده سره کې شودل چې کچېری د بنو قریظه له طرفه څخه یو کس را ولاړ سو، د بنو نذیر یو کس یې ورمړ کړي. نو بنو نذیر به د هغه په مقابله کې د بنو قریظه دوه کسان وروجني کې سړی مړ کړي او د دوه کسانو وجلو سره سره به یو سلو څلويشت وسقه خرما هم په دیت کې ورکړي. او کله دې بنو نذیر د طرفه بیا د بنو قریظه یو کس مړ سو، نو بنو نذیر به د قاتل قصاص ته بنو قریظه ته اجازت نه ورکړي. بس بنو قریظه ته به فقط اویا وسقه خرما ورکول کیږي. یو خو دا د ظلم قانون وضع کړی
بلدا که د بنو قریظه د طرفه څه د بنو نذیر یو ښځه مړه کړه سول، نو بنو نذیر به د بنو قریظه یو سړی وروجني، او کچیرې د بنو قریظه د طرفه د بنو نذیر غلام ووژل سو، نو بنو نذیر به د بنو قریظه آزاد کس وروجني، او کچیرې د بنو قریظه د طرفه د بنو نذیر د کوم سړي لاس پریسو، نو بنو نذیر به د بنو قریظه د سړي دواړه لاسونه پرې کړي. داسې د سترګو د غوږو په ارتباط هم دا مسله وه. نو د دې د ظلم سلسله جاری وه تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت راوکړي. په مدینه منوره کې د اسلام اخلاق او د اسلام بهترین د عدل نظام د پټوله مدینه کې په مخالف او موافق دواړو کې دا خبره عام کړل چې د اسلام نظام د ورورګلوي او د اطمینان او د عدل نظام. نو بنو قریظه ولو که یهودان و هغوی هم د اسلام د شوالې په خاطر باندې لږ جرأت پر دې پیدا کړي چې بنو نذیر ته وویل چې ستاسو سره چې کومه معاهده موږ کړې ده دا د ظلم معاهده ده، موږ یې نه، او په دې وخت کې اتفاقا پیښه سوې هم دا وه چې د بنو قریظه د طرفه د بنو نذیر یو کس وژل سوی. خیر خو دوی جنگ ته تقریبا سره آماده سوله. بنو نذیر د خپل معاهده مطابق د بنو قریظه 2 کسان وژل، هغوی اجازت نه ورکاو. نو د جنگ حالت ته سره ورسېد. نو بیا یې څه سپین ږیري او مشران سره رايوځای سوله چې جنگ کول پکار نه دي، دلته اوس د مسلمانانو هم قوي سوي دي. نو د دوی په مقابله کې زموږ د شدید اختلاف سره سره باید موږ اتحاد وکړو. نو پر دې باندې فیصله وکړله چې خیر دی دغه مسله به ورواستو د نبی علیه الصلاۃ والسلام. دی خداغه په نبوت ایمان هم نه درلود دی او نه د پیغمبر علیه السلام سره داسې کومه معاهده کړې و چې اسلامي احکام به مني. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې ورغله بنو نذیر د دې څخه مخکې چې پیغمبر علیه السلام ته ورشي، نو یو څه کسان منافقان یې ورواستول چې تاسو ورشي د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه وکړئ، که زموږ د رائے مطابق مسله درته بیان کړل نو وې منئ، او که چیرې بیان نکړه نو رد کړي. نو دا د بنو نذیر تکبر او عداوت یو عارف خپل پیغمبر اسلام ته ورتلل نه، بلکې یو ډله د منافقانو یې تیار کړل چې ظاهري ځانونه مسلمانان بلل چې تاسو ورسئ خبره جنې واورئ، که زموږ د اصول مطابق مسله درکړه او په بها کنه بس مې منئ. نو پر روانو آیاتو کې یو دا قصه بیانې او بل دا واقعا الله تعالی بیانې چې په خیبر کې په یهودانو کې دا یو سړی او یو ښځه زنا وکړه. دا غزانی او زانیه دواړه د یو لوړ خاندان څخه په دوی کې. نو دوی دا غوښتل چې پر هغه باندې د رجم قانون رانیسي. قرار د هغه د پاره د تورات حکم چې څنګه وو هغه بدل کړي، تغییر یې کړي. دا هغه د پاره فقط په بازار کې لږ ګرځېدل او یو څو چوټي وشتل دا بس عام کړه چې دا د مرګ خلاص. نو وروسته بیا داسې څه پیښه سول چې د یو غریب خاندان یو کس داسې زنا وکړه. نو د دې يهودو ملایانو دا غوښته چې په هغوی باندې د دې رجم قانون نافذ کړي. نو هغوی مقابله وکړل چې که قانون یو وي نو په هغه مخکنی هم باید نافذ سوی وای، که نه نو موږ د دې اجازت نه کوو. نو د دې اختلاف په وجه باندې هغوی دا موافقه وکړه چې خیر دی راسي د دې حکم د معلومولو دپاره مدینه منورې ته یو څوک واستو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورشي چې دا هغه څه دا مسله معلوم کړي. نو دوی کعب ابن اشرف ته چې د یهودانو یو ډیر لوی مشر او انتهایی لوی خبیث او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د مسلمانانو سره شدید دښمنی درلود او د مدینه شاوخوا چې د څومره جنگونو سرپرستی و، نو دا د صلاح او د دې چمو ترتیبونه بم دور برابرول. مالدار سړی بیا پیغمبر علیه السلام څخه صحابه د شپې ورواستول، الته په کور کې سرجن بریک او قتل یې. نو دا کعب ابن اشرف ته څه کسان راواستول چې ته د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه وکړه. نو دی او یو څه کسان ورته راغله، هم یې دا فیصله وکړه که زموږ د رایې مطابق مسله درکړه خو ویې منې که نه راضي کړي. نو کله چې دوی راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مسله وویل، پیغمبر علیه السلام کما کومه فیصله درته وکړه تاسو یې منئ؟ نو دوی ورته هو موږ یې منو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې دا دواړه سنګساري
دوی هغه زانی او زانیه مسر راستولي. نو کله چې پیغمبر اسلام دا حکم ورته بیان کړي هغه انکار وکړي یا دا موږ نه منو. نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې تاسو ابن سوریه دا حکم جوړوي، هغه کس چې سپین رنګ ځوان دی او په یوه سترګه لږ معذور دی او په پدک کې اوسیږي، هغه حکم ګرځوي، دا د یهودانو ډېر لوی عالم. نو دوی ورته ویل چې هو تر هغه خو د مځکې پر مخ نیک او بهتره او لوی عالم نشته. نو هغه یې راوغوښتي. هغه چې راوغوښتي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته قسم ورکړ، ستا دې په هغه ذات باندې قسم وي چې زه په حق پیغمبر استولی یم او تورات یې نازل کړي چې ستاسو په تورات کې دغه حکم څنګه دی. نو ده ورته ویل که تا ما ته قسم نه وای راکړی او ما ته دا بیره نه وای چې که زه درواغ اوس ووایم الله تعالی به ما ته عذاب راکړي او تورات به ما وسوځي، نو ما به تا ته حکم صحیح نه وای بیان کړي. مسله هم دقسې ده لکه دا تا چې بیان. خدا چې په موږ کې به ځینې خلک مالداره وه نو موږ به د هغوی سره نرمي کوو، کرار مو د احکام منسوخه کول او تحریفول مو تغییر مو پکښې راوستی چې خبره در دې ځای پورې ورسېد. نو الله عز وجل په دې کې د یهودو بد صفات بیانوي. نو دا د مؤمنانو دپاره انتهایی ډیره مهمه ده چې مؤمنان دې شي ته متوجه سي. په عوام مسلمانانو کې هم په ځینو خلکو کې دا مزاج دی چې یو مفتی یا یو عالم ته د دې دپاره ورځي د ده فکر او اراده دای که بالفرض داسې وسوله چې زما د رای مطابق مسله راکړه نو وبه یې منه، او که یې نه کړه را بیا به نو یو بلي دارالفتا ته ځان رسو، بیا به نو یو بلي ته ځان رسو. نو دام اصل کې په حق باندې قناعت نه وي بلکې نفس او خواهش پکښې داخلي. نو دا د یهودیت صفت دی، د دې څخه ځان ساتل پکار. یا ایها الرسول، ای پیغمبر علیه السلام، لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر، لا يحزنك الذين ندی غمجن کوي تا الذين هغه کسان يصارعون في الكفر چاوی تیزی کوي فی الكفر فکفر کی من الذين هغه خلق قالو چې دی وای آمنا مج ایمان راوړی دی بیا افواههم پخلو باندې ولم تؤمن قلوبهم او زړونو یې ایمان ندی راوړی، یعنی پخلو خو دوی د ایمان دعوه کوي او په زړه باندې ایمان نه دی راوړی، منافقان دي. نو دغسې کسانو په دې کفر کې کوشش کول او په شوق او په رغبت باندې د کفر خبرې کول دا چې تا نه غمجن کړي. یا ایها الرسول، ای پیغمبر علیه السلام، لا یحزنک نه دی غمجن کوي دا د دوی د کفر خبرې تا، یعنی ته د دوی د کفریاتو څخه متاسف او مغموم مګرځه. الذين هغه کسان یصارعون چې هغوی تیزی کوي، یعنی بلا تکلف او په رغبت سره تیزی کوي فی الکفر په کفر کې د کفر په خبرو کې. دا څوک دي؟ دا دغه خلک دي من الذين دا هغه خلکونه قالوا آمنا بافواههم چې هغوی وایي ایمان مو راوړی دی بافواههم، دا خبره په خلو باندې کوي، درواغ مرواغ سره جوړوي. ولم تؤمن قلوبهم او زړونو یې ایمان ندی راوړي، مراد ورسه منافقین. یوه ډله ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین، ومن الذين هغه خلق هادو چې یهودان دي سماعون اوریدون کې دي للكذب درواغ لرا، سماعون اوریدون کې دي لقوم آخرین د یو بل قوم دپاره، یعنی خپل خودی مقصودی نه راغلي، هغه يهودانو دی راستولی دي دا وی د پاره خبر اوري. ومن الذين کسان هادو چې يهودان دي چې دا په دوهمه واقعه کې حاضر سوي چې د زنا د پاره مسله غوښت. نو دا د وقت مخالګ دي سماعون انتهائی اوریدون کې دي للکذب درواغ لره، بس د درواغو د خبرو ډیر ش اوریدون کې او د دې خبرو عامون کې د دین په ارتباط چې کوم خبره راځي او د دین په مقابله کې دوی د هغې د عامولو دپاره خورا زیات بس اوریدون کې. په دې کې مسلمانانو ته یو انتهایی مضبوط تعریض دی او مسلمانانو ته اشاره ده چې تاسو باید دغه د یهودو صفت خپل نه کړي.
نو دا ډېر رادیوګانې اوریدل، خصوصا د کفار رادیوګانې اوریدل، نو دا عموما د دروغ وای او دا داسې یو عادت او مزاج ګرځول چې بس سړی یو غړی چاره ونه لري جنی، نو دا د دروغ اوریدل دي او د دې څخه ځان ساتل پکار. او یا د کفار نور شأن چې د دروغ شأن وي او د اسلام په خلاف وي، هغه اوریدل هم منع دي. او یا د ځینو خلکو طبیعت او مزاج داوي کله د حق او د دین په مقابله کې یو معمولی خبره واوري، د هغه خبره یقیني بولی، هغه عاموي، هغه فحش کوي، او کپدې کې 500 خرابوي وي، خپل خرابوي ته فکر نه وي. وسمعون للكذب، اوریدونکي وی للكذب درواغ لره د خپل دین په ارتباط د علماي منحرفین څخه. سمعون او د دې غلطو خبرو سره سره سمعون اوریدونکي ویل قوم آخرین د بل قوم د فاره، د بل چا د فاره دا خبري اوري چې او د بیا به منو او کبه نه من. لم یاتوک، نو دوی د بل قوم د فاره دا خبري اوري. لم یاتوک اغوی نه راغلی تعالی یحرفون الکلمه، بدلوی هغوی الکلمه د الله تعالی کلام من بعد مواضعه، ورست ترخلو زایونو. یقولون وای ان اوتیتم هذا، قدر کړه تاسو لره هذا دغه حکم فخذوه واخلی، وان لم تؤتوه کچیر تاسو تدر نکړل سو دا حکم فاحذرون ځانو نجنی ګورئ. ومن يريد الله فتنته، ومن اغسوک يريد الله چې الله تعالی غشتي وی فتنته داغه په عذاب کې مبتلا کول، فلن تملك له، نو هیڅ کله تمالک نه له اغلره من الله د الله عز وجل د فیصله په مقابله کې شیئا ده چی. لم یاتوک اغوی تا ته ندی راغلی، یعنی خپل خو اغوی تا ته ندی راغلی، دا يهودان، دا د بنو قریظه کسان چې دا د دوی د شدت تکبر او عداوت علامه ده، په همدې خاطر دوی ناراضي بلکې نور راولېږي او نور هم د طلب حق د معلومولو د پاره نه دی راځي، بلکې د هغوی د پاره چې شاید د دوی د منحرفه احکام موافق دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم خبره ثابت کړي، نو که د دوی د منحرفه احکام مطابق فیصله ورکړه خو منی به کنه نو نه به منی. نو د کوم قوم چې داس حالات وي د دې قوم څخه ته ډېر پریشان کېږه، ما د دې دا طبیعت او په بدو طبیعتونو کې بل خبره ده. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، یحرفون دوی بدلوي الکلمه الهی کلام، یا لفظا بدلوي یا معنن بدلوي یا لفظا او معنن دواړه بدلوي. من بعد مواضعه، ورست درخلو زایونو، یعنی هر آیات او هر حکم چې په خپل مقام کې دا هغه څه ورسته دوی بدلوي، یعنی تر خپل اصلي معنا ورسته دوی دا هغه غلطه معنا بیاني. چنانچه د همدې عادت مطابق د دیت او رجم حکم چې په تورات کې څنګه هغه مخترع بدل کی او د خپل رسم مطابق یې جوړ کی. نو بیا په دې ګمان او احتمال چې شاید پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د دوی د دې منحرف قول تایید وکړي، نو د دې د پاره بیا څه کسان راواسته او د همدې د پاره ځینې کسانو ته دا خبره وکړل چې تاسو پیغمبر علیه السلام ته ورسئ، که خبره تاسو د حکم مطابق وکړه وې منی کني ردوي. یقولون ان اوتیتم، نو دی وای کچیر درکړل سو تاسو لره هاذا دغه حکم فخذوه، نو بس وای، یعنی حال تورسی دی پیغمبر علیه السلام که چیر تاسو د عمل مطابق حکم درکې نو بس قبول کړئ او کنه نو مې قبول. نور ته ترغیب ورکول، نو دام حرام عمل دی چې ځینې خلک خپلم بيدینی او نور خلک هم بيدینی ته هڅي چې د دې علماو د دې دین خبرې ماوري، ځکه دا تاسو د حق اړي او تاسو ته کې تاسو د رائے مطابق مسله درکول قبلوي کني مې قبل. په ځینو خلکو کې دا طبيعت ستا، خصوصا په ډیرو محلاتو کې دا خبره ستا. اکثر محلو مساجدو کې یو امام دی د خپل طبيعت مطابق دی، حتی ځینې دا شرایط پر امام باندې اجدي
وای دغه خبري بنه کوي کتا دا خبري کولې بیا زموږ نه خوښ نو دغه شرایط د مسلمان د پاره نه دي پکار چې د حق څوک منع کوي کتا دا خبري کولې نو موږ بیا ستا خبره نه منو او کدی دا نه کولې نو موږ بیا ستا خبره منو نو دا ډیره خطرناکه مسله ده دا يهودي صفات دي د دې څخه ځان ساتل پکار یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه یعنی بیا یې واخلي مطلب د دې موافق عمل وکي وان لم تؤتوه فاحذروا او کچيري تاسو ته در نکړل سو هغه حکم چې موږ یې غواړو فاحذروه نو د دې د قبلولو څخه ځان وساتي یعنی بیا یې مقبلو نو د دې قوم چې دغه خلک د جاسوسي د پاره راولېږل څو خرابوي سوي یعنی د دې قوم چې د جاسوسي د پاره پیغمبر علی السلام ته څو کسان راولېږل څو خرابوي په دې آیاتونو کې بیان شو یو خرابي ادا سول چې د تکبر او عداوت په وجه خپل نه حاضرېدل بلکې نور پیغمبر علی السلام ته لېږل دا د ځان د پاره عیب بلی پیغمبر علی السلام ته ور حاضر شي دوم د طلب حق د پاره نه وتللی چې حق معلوم کړي بلکې د دې د پاره تل چې حق منحرف کړي چې کله دوی د منحرفه عقاید مطابق پیغمبر علی السلام په صلاح ورکړل نو خدای به واخلي کنه بیا به نه نو دوی د حق د پاره فکر نه کاو او دریم دا چې د پیغمبر علی السلام د حکم د قبلې دوه خلک را منع کول هغه تم دا مشوره ورکول چې تاسو به نه مني فاحذروا تاسو به بیا ځان جنې ګور نو در دې ځای پرې د دواړو ډلو جلا بدی بیان شو هم د دې ډلې چې ورغلی و او هم د هغې ډلې چې هغه را لېږلي نو الله تعالی فرمایي چې تاسو په دې باندې غم مکوئ اصلي وجه دا ده او اصل خبره دا ده چې ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن اغتوك يريد الله چې وغواړي الله عز وجل فتنته دا غف عذاب کی اخت کول یعنی دا هغه په عزم کې گمراهي وین الله تعالی په سلام دا هغه د گمراهي وکړي فلن تملك نو هیڅ کله تمالک نه ای هر مخاطب یا ای پیغمبر علیه السلام له دا غدفار من الله دا الله عز وجل فمقابله کې شیئا له چې الله تعالی د دې کس د گمراه کېدو فیصله کړي نو ته د دې مخه نسینو هو دا هغه وخت چې کله دوی د گمراهی عزم وکي چې کله دوی د گمراهی عزم وکي الله سبحانه و تعالی د دې د گمراهی د عزم په مقابله کې پر دې فیصله وکي او بیا د الله تعالی فیصله ته څوک تغییر نسی ورکوال اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم اولئک دغ خلق الذين هغه خلق دي لم يريد الله چې اراده نه کړي الله عز وجل ان دي يطهر قلوبهم چې د دوی زړونه ور پاک کړي الله تعالی د دوی د زړونو د پاکېدو فیصله نه کړي ځکه دوی د گمراهۍ سره د دې زړونو د صفائی عزم نه دی کړي چې کله دوی د خپل د صفائی عزم او قصد نه دی کړي نو الله تعالی هم خپل تطهیر تخلیقی نور سره کوي بلکې د دوی د گمراهۍ د عزم په وجه الله تعالی د دوی د پاره د گمراهۍ فیصله کوي او مسله دا ده چې هر کله انسان د کوم شي عزم لري الله تعالی د عزم ورسته هغه شی ته وجود ورکړي کچا د گمراهۍ عزم اراده درلود الله تعالی گمراهۍ ته وجود ورکړي او کې چیرې د نیکی او د خیر عزم درلود نو الله تعالی هغه ته وجود ورکړي او دا سړی خیر ګرځي الله تعالی فرمایي اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم دا هغه خلق دي لم یرید الله چې نه دي غوښتي الله عز وجل ان یطهر قلوبهم چې دا غوي زړونه ور پاکړي د دې د کفریات څخه لهم فی الدنیا خزي لهم د دې د فار فی الدنیا فدنیا کې خزي و رسوایی د اعمال فوجه یعنی د دوی د اعمالو نتیجه ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او د دوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دی نو بس دا د دنیا نتیجه سوله چې په دنیا کې رسوا او په آخرت کې عظیم عذاب په نصیب په دنیا کې رسوایی داوه چې منافقان الله سبحانه و تعالی مسلمانانو تشکارا کړه او د ذلت او رسوایی په حالت کې
د دوی په معاشره کې وسره ژوند کا. د يهودانو د پاره رسوایی داسول چې یا پیغمبر علیه السلام قتل کړل او یا یې قیدیان کړل او یا یې د وطن جلا وطن کړل. دا په احادیثو کې ډېر واضحه بیان شوی. نو دا د دوی د پاره رسوایی سول او د آخرت عذاب خو یقیني دي. صدق الله.